کتونکو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره کومک کوي او ډېر خلک چې کوم دی هغه تاسو ته وړاندې کوي. دا یو افغاني رور دی او د پېښور سره تعلق ساتي. زوی یې بیمار دی او د هغه زوی ویډیو چې کومه ده مونږ کله واچوله نو هغه یو داسې بیمار دی چې هغه د هغه ویډیو سوشل میډیا چې کومه ده نو هغه ونه منله او زما پکې یو پیج هم بند شو، یوټیوب چینل مې هم بند شو د ده د هغه زوی د علاج دپاره. خو بس هغه شوی کار و نو دوباره ورته د ویډیو چې کومه ده وړاندې کوو. دا ټول ورسره هغه زوی خو ځان سره رانهوسته او د ده څو بچي دي؟ 7 بچي دي او دی چې کوم دی نو دا د هغه زوی ایکسرې دی دا باقاعده چې کوم دی نو غونډ فایل دی. دا ګوره مختلف ډاکټرانو له چې کوم دی نو دی بوځي او د هغه چې کوم دی نو ډېر زیات علاج معالجه چې کومه ده نو په هغې باندې کېږي. دا چټونه دي، دا 2 فایله دي ورسره، دا دې دغه کې چې کوم دی نو دا دي دوایانې دي ورسره که تاسو وینئ دا غونډې دوایانې دا د هغې دي. داسې ده که نه؟ اپریشن څو پیسې وایي؟ اپریشن 51,000 روپۍ به راځي، زما وس نشته. هغه ټایم خو 25,000 وي. 25,000 وي او چورم دی، چوره اپریشن هم دی، چوره اپریشن هم دی او سر اپریشن هم دی. زه خپل هم بیمار یم، اعصابو تکلیف مې دی. چا سره رابطه نه ده کړې؟ چا هم نه ده کړې. او ته خپل هم بیمار او ریړې کار کوه بس بله لار نه وه، تاله رالو. او د افغانستان یې؟ او جي. او دلته د څومره وخت نه یې؟ دلته ما تقریبا 15 کاله کېږي. 15 کاله. او جي. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0325 50 18 236. صحیح. زمونږ خو دغه کار د ویډیو درلوکو دی کتونکو ته خو ډېر افغانیان روڼه مونږه ګوري، افغانستان نه مونږه خلک ګوري. ستا د 54,000 روپۍ د خلکو د پاریس هم نه دي. خو الله دې کي چې دا خلک ستا سره تعاون وکړي. صحیح ده؟ خو نور څه ویانو بس دا ویل دي چې زوی مې ډېر سخت دی، 10 ورځې ټایم یې راکړی، اوس 3 ورځې پکې پاتې دي او ډاکټران وایي دا چې دننه 10 ورځو کې ونه شي دا د منځه ځي. دا ویډیو به د لومړنه نه چومه. صحیح ده؟ دا به مړ شي او د منځه به لاړ شي. نو موږ دا ویو چې مخکې مې هم راوړی وو، اوس ډېر تکلیف کې و، هغه یې ویوړه هسپتال له، زه دې خوا رالم نو اوس هلته لاړه، ګنیا مې هم راوړه. کتونکو دې 54,000 روپۍ یادي، خو دې وخت کې دا 25,000 روپۍ ورته چا راولېږلې. ما 2-3 کسو ته ووي ده سره پکې خلکو رابطې مو کړې، خو ډېر خلکه هغه صرف د نوم دپاره یو کار کوي او عملي کار چې راشي دا پریکټیکلي نو دی وایي نه راته چا ټلیفون کړی دی، نه راته چا پیسې رالیږلي دي او نه هغه علاج چې کوم دی په ځای پاتې دی. نو ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ، ضرور یې ملاتړ شي او الله دې د ده دا بچي ټیک کړي.